شعور کوم په نامه د خدای چې بخښونکی مهربانه دی. پناه غواړم په خدای سره شیطان رټلی شوي نه په هر څه شکل چې دی. ډاکټر صاحب تاسو ډېره مننه. تاسو د جلسې متعلق خبره وکړه. کومه چې په ګوجرانواله کې جلسه شوې ده نو ډېره کامیابه جلسه شوې ده، ډېره ښه جلسه شوې ده. او بل غټه خبره پکې دا ده چې ورانې پکې نه دی شوی او خلک هغې له چې دی نو ډېر زیات راغلی وو. دا چې دی نو دا د ګوجرانوالې لوکل خلک وو. د بهر نه چې کوم خلک راتلو نو هغه ټول سړکونه ورته بند شوي وو، ځای په ځای کې ورته کنټینر ایښودی شوي وي. نو د بهر نه ولدونه خلک نه دی راغلی او صرف هغه لکه که تاسو وګورئ نه ځای په ځای بیا خلکو هم خپلې خبرې او جلسې وړې غونډه جلسې کړي دي، ځکه چې هغه دې ځای ته نه شو رارسېدی او ټایم پې پوره شو نو هغې بیا په خپل ځای کې ځان له نسو ځان له خپل دغه ریکارډ کړی دی. خو د جلسې له چې کوم خلک راغلی دی، کوم مشران چې راغلي دي، زه به دغه کې د خپلې پارټۍ ذکر وکړم ځکه چې زما پارټۍ مخکې هلته جلسو له نه ده تللي. خو دې ورله چې دی نو زما د پارټۍ د تنظیم کوم د پنجاب خلک چې وو نو هغه د پنجاب خلک وله راغلی وو، هغې له زما د صوبې نه خلک نه دی تللی. په پنجاب کې چې زموږ کومه پارټۍ ده کوم تنظیم یو دی نو زموږ د تنظیم ملګري وله راغلي وو، زموږ د میا افتخار حسین صاحب په مشرۍ کې. نو که جلسې ته څوک وایي چې دغه شوې ده کمزوري شوې ده نو بلکل کمزوري نه ده شوې، ځکه چې دا د دغې حلقې د ګوجرانوالې جلسه وه. که د ټول پاکستان په سر باندې جلسه وی نو بیا به په پېښور کې په لاهور کې او کراچۍ کوټه دې ځایونو کې به بیا د جلسو پروګرام هم نه کېده، ځکه بیا به یو ځای جلسه کېده. خو د هغې پروګرام دا و چې د هرې علاقې کې خپله جلسه وشي. دا به بیا د کراچۍ جلسه وي، د پېښور جلسه وي، د کوټې جلسه وي، نو د لاهور جلسه وي، نو هغه بیا په خپلو ځایونو کې به کېږي. بل زموږ د پارټۍ د طرفه پکې خو زبردسته نمایندګي شوې ده او زموږ د پارټۍ چې کوم موقف دی نو هغې پکې واضحه کړی دی، ځکه چې خلک د حکومت نه ډېر ستړی راغلی دی. که ګرانۍ ته وګورې، که هر څه ته وګورې، روزګار ته وګورې، روزګار بلکل په ټپه ولاړ دی. او زموږ مشران چې دي نو د مشرانو تر دې د سره پته نشته چې یا ګراني ده یا څه دي یا څه نه دي، هسې په سکرین باندې راشي وایي او زموږ سره احساس شته. خو احساس ورسره دغه دی چې صرف ووایي، نور چې دی د هغې دپاره داسې کوټلې اقدامات نه پورته کوي. بل طرف ته که موږ خبره وکړو جمهوریت چې په پاکستان کې په صحیح معنو کې نه راغلی نو د هغې پورې زموږ پاکستان ښه کېدی نه شي. د دې پورې ذکر نه کوو چې دا عمران خان دی او عمران خان په دې کې جمهوریت نشته. جمهوریت چې دی نو د وخت نه هم په پاکستان کې نشته، هغې باندې نورو خلکو لاسونه دي، نورو خلکو واک اختیار دی. چې په صحیح معنو کې جمهوریت راغی نو هغه به ملک په ترقۍ روان شي. داسې که موږ نور ملکونو ته وګورو، نور ملکونه چې دی نو زموږ نه وروسته آزاد شوي دي او ډېره ترقي کړې ده. خو زموږ ملکونو کې دا یوه خبره ده لکه زموږ ادارې چې دي پکار ده چې هره اداره خپل کار کوي، په خپل کار کې هغه ماهر وي. دا نه چې ډاکټر په انجینرینګ کې لګیا وي، انجینر په ډاکټرۍ کې لګیا. نو زموږ په وطن کې دا شی دی چې یو سړی په بل کار باندې لګیا خپل کار پوهېږي، کم کار کم هنر چې د چا سره وي نو پکار ده چې په هغې باندې خپل دغه وکړي، نورو طرفونو ته نه ځي. خو زموږ د پاکستان بدقسمتي دا ده چې کم جمهوري خلک چې راشي نو هغه هم بیا د نورو خلکو ماتحت دي، هغه چې دی نو خپلې فیصلې نشي کولی. ځکه که دا موږ وګورو نو وخت نه شو وګورئ نو جمهوري حکومت او بیا چې دی نو د هغه تخته ولټ شي، چې تخته څه ټایم ولټ شي نو عوام چې دی نو عوام بیا په هغه ټایم کې د هغې دغه کوي چې یاره او ښه کار وشو. بیا وروسته چې د هغې حکومت ختم شي بیا ورته پته ولګېږي چې دا ښه شوي که بد شوي، خو په هغه ټایم باندې نو خلک دا وایي چې یاره دا جمهوریت دی نو که جمهوریت داسې وي نو د دې نه دغه امریت ښه دی، نو بیا خلک هغې له وده ورکوي. خو غټه خبره دا ده چې زموږ په وطن کې جمهوریت راشي په صحیح معنو کې د نور چا لاس پکې نه وي نو بیا به زموږ ملک په ترقۍ روان شي. که هغه نواز شریف راځي، که عمران خان راځي، که زرداري صاحب راځي، که مولانا فضل الرحمن راځي، هر څوک چې راځي
خو چې جمهوریت نو هغه به بیا ملک له ګټه راوړي. چې جمهوریت نه په داسې حالاتو کې راشي لکه دا اوس چې د څنګه حالات دي، په داسې حالاتو کې بل حکومت راشي نو د هغې به هم دا حالي خپل حکومت په وکړي 5 کاله حکومت په خپل سر ته ورسوي، خو قوم له او ملک له به هېڅ فایده رانه وړي. ډاکټر صاحب که موږ دې ته وګورو چې د مخکې کم حکومتونه شوي دي نو څنګه چې د مشرف راغی او نواز شریف یې لرې کړو نو هغه ټایم کې به تاسو اورېدلي چې هغه ووایي چې کم ځایونو کې 75% کار شوی نو هغې باندې به کار رواني 75% چې کم شوی نو هغه به ودرېږي. نو دا 75% خو پرېږده، خو 50% پیسې خو د حکومت لګېدلې دي کم چې 50% کار شوی نو هغه 50% کارونه بند شي. نو که دا د جمهوریت تسلسل نه که هر حکومت راځي او جمهوریت په صحیح معنو کې جمهوریت نو کم چې ترقیاتي کارونه هغه به سرته رسي، هغې باندې چې څه دغه شوي څه پې لګېدلي نو هغه نور که لږ ډېر پاتې نو هغه به بیا هم هغه حکومت ولګوي، هر حکومت چې راشي خو پالیسي به یې هغې د جمهوریت پالیسي به یې. اوس که موږ دې ته وګورو نو NP په حکومت کې هغې چې دی نه هسپتال شروع کړی په پېښور کې د ماشومانو ټولو ملګرو ته به پته وي چې ډېر غټ هسپتال دی، په ایشیا کې غټ هسپتال دی، خو چې څنګه د NP حکومت ختم شو نو هغه هسپتال باندې هم کار ودرېد او هغه هسپتال چې دی نو هم هغسې پروت دی. نو پکار ده چې دا جمهوري نظام وي نو په هغې باندې به بل چې راتلی نو دا تسلسل لکه هسپتال چې دی نو د چا ذاتي شی نه دی، د چا د کور شی نه دی، د قوم او د ملک پیدا ده. نو داسې دنیا شکارونه دي چې هغه چې دی نو په دې چې یو حکومت ختم شي او بل حکومت راشي نو هغه کارونه بند کړي، کم ترقیاتي کارونه شي ځکه چې په هغې خو پیسې لګېدلي. داسې به موږ ولو موږ د بحرین ډیم به ولو سوات بحرین هغې چې دی نو هغې دغه شوی او کار پې شروع شوی خو کله زموږ د PTI حکومت راغی نو په هغې باندې 2 کاله کار بند شو. نو چې 2 کاله کار بند شو نو هغه نقصان چا ته لاړ؟ خو زموږ حکومت ته زموږ وطن ته لاړ. پکار ده چې په هغې تسلسل باندې هغه کار شوی وی نو هغه به د اوس نه به ډېره مخکې چې دی نه هغه بجلي دغه کړې وه، بجلي به تیاره شوي وه نو زموږ ستونزې به حل شوي وي. بل زموږ کوي قامي مسلې چې دي، قامي خبرې چې دي دا کوم 18 ترمیم چې شوی دی په 18 ترمیم کې صوبایي خودمختاري دي صوبو ته راغلی ده، خو نن هغه د بحرین ډیم او یا داسې نور واړه ډیمونه چې دي نو د هغې بجلي اوس هم مرکز له روانه ده چې مرکز له ورکړي. نو پکار ده چې دا صوبو ته پاتې شي، کم شی چې په صوبه کې د صوبې دغه نو چې هغه صوبې ته پاتې شي نو په دې کې زموږ مشران چې دي نو هغه په دې کې غلي ناست دي، کوم چې واکداران دي نو پکار ده چې په دې باندې بحث وکړي او دا ګټه چې ده نو دا دې دغه ته راوړي. نن د PTI حکومت دی، سبا به د بل حکومت دی، سبا به د بل حکومت دی، خو که د هر چا حکومت دی خو زموږ د علاقې دي، زموږ د وطن دي نو پکار دی چې د زموږ وطن د ګټه راوړي. ځکه چې که وروسته بیا د بل چا حکومت راشي خو د هغه یاد به تازه کېږي او خلک به یادوي چې یاره پلانکي چې دی نو پلانکي وخت کې دا کار کړی نو دا یې موږ له فایده راوړې ده. نو پکار ده چې موږ د خپلې صوبې دپاره خاص کر د پاکستان دپاره خو ټول لګې دي او ټول خبره کوي، خو بیا خاص کر پکې بیا موږ د خپلې صوبې دپاره چې زموږ د صوبې دپاره موږ څه وکړو، ځکه چې زموږ صوبه ډېره بیکورډ علاقه ده نو پکار ده چې زموږ د صوبې دپاره څه وشي. خو پوه نه یو چې دا خلک ولې داسې دي چې کار نه کوي، د خپلې صوبې له کار نه کوي او په مرکز ورپسې دي. پکار ده چې په مرکز کې هم کار وشي، خو چې کوم زما د صوبې اختیار دی چې زما د صوبې اختیار زما صوبې ته راشي دا ګراني هر سره به په خپله ختم شي. خو که هر د ټولو نه غټه خبره نظام جوړول دي چې نظام جوړ شي نو هر څه به برابر شي. زموږ د پاکستان نظام نه دی برابر، یو چې راشي نو داخلي پالیسي یو شان جوړوي بلې بل شان جوړوي. زموږ د وطن پالیسي نشته او پالیسي په دې نشته چې موږ په 2-3 کې تقسیم یو. د حکومت ادارې چې دي کوم چې حکومت کوي هغې چې دی نه هغې ته هم ستونزې دي، ولې چې هغه که یو ځای کې خبره ومني بل ځای کې نه مني نو هغې نه موږ ته ډېرې ستونزې جوړېږي. نو پکار ده چې زموږ د وطن د واکداران چې دي د وطن دپاره کار وکړي. بله خبره ده که څوک په جلسه باندې بد وایي چې ښه نه ده شوي یا داسې شوي هغسې شوې ده نو جلسه ډېره زبردسته جلسه شوې ده او هغې کې که تاسو سوچ وکړئ کوم مشران چې راتلو جلسې له نه هغې ته لارې ځای په ځای بندې شوي وي او بیا هغې ته خو به یې لار کولاو کړه، خو هغې ته چې په کلو علاقو کې وړو وړو ښارونو کې خلک ناست وو هغه به ورسره ملګري کېدو نو دې هغې ته لارې بندې کړې چې په دې لار مه ځئ. نو هغه خلک په هغه ځایونو کې پاتې شو او هغه مشران یې په بل طرف راولېږل. نو هغې ته پته مو نه لګېده چې زموږ مشران لاړو او که لا لاړو.
بله د دغه خبره دا ده چې خلک وایي جلسه کامیابه نه شوي، نو دا کامیابي به نور څه ته وایي چې جلسه په څه ټایم شروع کېږي او خلک د سحر نه چې دی نو روان دی راځي او د ماسخوتنه پورې خلک ورو په جلسهګاه کې ناست دي. دا د څه د وجې ناست دي؟ خو دا د دې د وجې ناست دي چې ډېر زیات مایوسه شوي د حکومت ډېر زیات مایوسه دي، ډېره زیاته ګراني د کاروبارونه نشته، د هغې د وجې دا خلک ناست دي. جی ډاکټر صاحب ډېره مننه جی، السلام علیکم.